لاهور کې یو شاګرد د خپل استاد بې دردۍ سره ووژلو او د خپل د استاد ښځې سره یارانه سازه کړه. راځئ مینوال تاسو موږ په دغه ویډیو کې کتلی شئ. دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو همیشه دغه استادان چې دي نو شاګردان بیا خپل کور ته یعنې لیږي د سوداګانو دپاره چې دغه شاګرد عزتمنو چې عمر 18 کاله دی او د 4 کالو نه دغه استاد سره دا شاګردي کوي چې اخر عزتمنو د استاد په ښځه باندې اشک شوی دی او د دغه ښځې عزتمنو ویل کېږي چې 5 ماشومان خو مو د 5 ماشومانو د پاسه دغه شاګرد د 18 کاله عمر دی چې په چا باندې کمې جنۍ باندې چې اشک شوی دی نو ویل کېږي چې دا د دې شاګرد د مور په ځای باندې وه خو هغې یو بل خو دې شاګرد به دغه د استاد ښځې ته اشارې کولې چې اخر عزتمنو په عشق کې دومره ډوب شولو چې اخر خپل استاد یې هم بې دردۍ سره ووژلو او غوښتل چې یعنې زه دغه ښځې سره لین دین خو عزتمن اخر 3 کاله یعنې دغه شانتې دا ګرځېدلو او د استاد په ځای باندې به دوکانداري هم کوله او بیا اخر د دغه دوکان نه تښتېدلی مو چې ځکه چې څوک باندې پوه نه شي موږ په ډېر سخت غلط کار وکړو استاد مې وژلی دی. 4 کاله بعد عزتمنو ویل کېږي چې دغه شاګرد ګرفتار شوی دی او ټول حقیقت یې بیان کړ. ویې ویلې چې ما د استاد ښځه خوښه وه او ما ته به اشارې کولې ما به ورته کولې نو زه د دې په عشق کې دومره ډوب شوم چې زه نه یم پوه شوی چې ما خپل استاد په عزتمنو دا واقعه په لاهور کې راغلې ده. دغه شانته ډېر استادان دي چې خپل شاګردان یعنې د زوی په ځای باندې غټ کړي او بیا ویل چې ځه زموږ کور ته ځه راځه ته خو زما د زوی په ځای نو بیا دغه شانته غلط حرکت وکړي. کوشش کوئ خپل شاګردان هېڅکله کورونو ته مه لېږئ دغه شانتې واقعیت به درته مخې ته سازېږي. زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.